آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وإلى عاد اور وملگو عادیانو تا اخاهم مرور داغی هود علیہ السلام. قال غورتو یا قوم اذا مقام اعبد الله عبادت وکید اللہ. ما لکم نشتستاز دپار من الہ سوک الہ غیره دا اللہ نالوا. ان انتم نیتاسو الا مگر مفترون دزان جوڑون کیے. یا قوم اذا ما قام لا اسألكم زن غوارم ستاسن علیه پدیبانی اجرن سمزدوری. ان اجریا ند مزدوری زما الا مگر علی الذی فاغچار فتورنی چی دی پیدا کڑیما. افلا تعقلون آیا پس عقل در پکشتکنا. ویا قوم اذا ما قام استغفروا ربکم بخنو غواری دخپل ربنا. ثم بیا توبو توبگار چه الیه دی اللہ تا. یرسل راو بلیگی السماء اسمان علیکم پتا سبان مدرارن پچپو چپو وریدن کے. ویزدکم او زیاد بکستاز دپار قوتا قوت الى قوتکم دشت قوت سرام. استاسو ولا تکون ولا تولو مکے گئی مجرمین و مبشا کے گئی مجرمان. قالوا اغیو یاہود اے ہود علیہ السلام ما جئتنا ببینت ما جئتانا انرے راوڑتا نا منگتا ببینت سوازح دلیل. وما نحن نمنگا بتاریکی پر خودن کی آلہتنا خپل خدایان لرا. عن قول کستا پا خبرا. وما نحن نمنگا لکستا پا خبرا بمؤمنین یقین کون کی. ان نقولو منگا نوایو الا مگر دا خبرا چی اے تراکا پا بدر سیدلیتا تا بعض آلہتنا بعض معبودان زمونگا بسو ان پا تکلیف سرا زمونگا بابا والی زمونگا بوت والی. قال نو غورتوی انی ذا اشهدو ذا گواہی کوما اللہ تعالی لرا. واشهدو تاسم گواشی انی سی ذا بریئن بیدار مما دا غسنا تشرکون چی تاسو شرکوی دا اللہ سرا. من دونه دا اللہ نالاوہ. فکیدونی نذید ما خلاف تا دا تدبیرو کی جمعین پا شرکان. من دونه فکیدونی دا غنا علاوہ دا ما خلاف سازش وکی جمعین پا شرکان. ثم بیا لا تنظرون مالا محلت مراکوی. انی ذا توکلتو اعتماد کو مبروسکم علی اللہ پا اللہ بانی ربی چی دمام رب دے و ربکم ستاسم رب دے. ما من دابت نشت سوک سریدن کیشیس الا مگر ہوا دا اللہ تعالی آخذن نیون کے دے بناسیہ اتحاتن دے داغا. ان بشک ربی رب دم علی صراط فلار مستقیم سیدبان دے. فإن تولو پس کچرت دی پشاشن فقد پدیدان پوہ کے چی یقیناً ابلغتکم ما ورساو تاسو ما اغا پیغام ارسلتو به چی در علی گلیشون دا غید رسولو دا پارا. ویستخلفو او خلیفک ویستخلفو ربی او رست برا پیدا کی در مارب. ویستخلفو رست پیدا کی ربی در مارب قومن قوم غیرکم چا بدل استاسونا. ولا تذرونہو تاس ذرن شرس ولدی اللہ تشیئن حس. ان بشک ربی رب زمالا کل شین پارس زبان حفیر حفاظت کون کرے. ولما کلاش جاء راغ امرنا عذاب زمانگا نجینا منگا بچ کو هود علیہ السلام والذین وغا خلق آمنو چی ایمان روڑا ما هودا غسرا برحمت پخپل خاص رحمت سر مننا دا منگا طرفنا. ونجیناهم من نجات ورکو غلا من عذاب دا عذاب غلیس تنگنا. وتلک عاد دا عادیانو جاہدو چنکار اکڑو بی آیات ربهم دا آیتنو دا ربنا. وعصونا فرمانی اکڑو ورسولہو دخپلو پیغمبرانو دا اللہ نا. وتلک عاد دغا عادیانو جهدو چې انکار کړو بی آیات ربهم د آیتونو در خپلنا. وعصونا فرمانی کړی ورسوله د الله د رسولانو. واتبعوا او تابعداري کړی و امر د حکم کل جبار د هر ظالم عنید زیدی. واتبعوا او ورپسې کړه شو پی پاغي پسې په هذه الدنیا پرې دنیا کې لعنت. ويوم القيامة القيامت پرود بهم قدیبان لعنتی. الا خبردار ان عادا عادیانو کفروا ربهم دخپل ربنا. الا خبردار بعدن تباہی دا لعاد دا عادیانو دا پارا قوم هود چی قوم دا هود علیہ السلام نے. و الى سمودا دا غشان دا لے گلے مو سمودیانو تا اخاهم رور دا غی صالح علیہ السلام. قال غویلو یا قوم اید ما قوم اعبد اللہ عبادت وقید اللہ تعالی مالکم نشتستاز دا پارا من الائن ثوک الہ غیر هود دا غیر اللہ نالوا. ودی اللہ انشاءکم پیدا کریے تاس من الارض رزمکنا. واستعمرکم آباد کریے فیہا پر رزمکہ. فاستغفروه بخنو غوړی د غربنا. ثم بیا توبو الیه توبګار شه دغه الله ته.
ان بشک ربي زما رب قریب نږدې دی مجیب جواب ورکوونکی دی قبلونکی د دعاګانو دی قالوا وغي يا صالح و صالح عليه السلام قد كنت ويت فينا فمن کی مرجوون چستانه تمکیدا قبل هذا ردی خبرنا مخکی اتنهانا واستمن کای منګه ان نعبد د عبادت نما د اغه چا یعبدو چې عبادت کوي اباؤنا د من پلار نک و اننا بشک منګه چې لفي شک من پشک یو مما د اغه خبرو په باره کې تدعونا چې تمنګ را بل الیه اغه طرف ته مریب خپشک پر وطن کیو قال غوی یا قوم اذا مقام ارأيتم ما فوقي ان كنت كذا يما على بينة په یو واضح موقف من ربي دې طرف درف دمانه واتاني را کړی ما ته الله تعالی منه د خپل طرف نه رحمت پمن ينصرني نسوب مدد کی دما من الله د الله په مقابله کې ان عصيته کذینا فرمانی وکړم فما تزيدونني نو زیات بنه کې ته زما د پاره غیر تقصیر سوا د تاوان نه بل څه ويا قوم اذا ما قام هذه ناقه الله اذا الله خذ لكم استاذ فار آیه نیونخه فذروها پرېږدوئ تأکلو چې خوري فی ارض الله د الله بدمازي ولا تمسوها او مټچ کوئ دې لره بسوء په تکلیف سره فیأخذکم وبنسی تاسو لره عذاب قریب نږدې فعقروها نو ګوډه کړله فقال وی تمتعوا فعقروها نو ویوشتا یعنې مړه کړه فعقروها نو زخمي کړه فقال وی فتمتعوا پایدې حاصله کې فی دارکم په خپل کورونو کې ثلاثه ایام درې ورځې مده چرچې کوي ذالک دا وعد وعده د عذاب غیر مکذوب دروغ نه ده څوک ته دروغ نشي ویلې درې ورځې کې دنه په تاسو باندې عذاب راځي فلما کله چې جاء راغی امرنا عذاب زمونږ نجینا مونږ نجات ورکو صالح علیه السلام له والذین وغیرهم لا امنوا چې ایمان وروړو معبود هغه سره برحمت په خپل رحمت سره منا د موږ د طرفنا ومن خزي یومئذ د شرمندګۍ د غیر دینه ان ربک بشک استرب هو القوي قوت ولد العزيز ذو ورذات ده واخذ الذين اونوا اغكسان لر ظلموا ظلم کړه اسوه تکریږي فاسبهو نشو تندر پی فاسبهو نشو فی دیارهم بخپل کورن کی جاسمین الټا کألم یغنوا لك دي چې وخت نه تر کړه پیه پدې کې الا خبردار ان سمودیانو کفروا ربهم دخل لمنا الا خبردار بعدن تبهید لسمودا د سمودیانو د پاران